رستو سره الله پاک بل یو حکم ذکر کړي فإن احصرتم پس کو چې تاسو منع کړل شوي فمسته سره نو هغه سيزو چې آسان وي هغه وکړه من الهدي د قرباني فمسته سره هغه چې آسان وي من الهدي د قرباني او تاسو ګیر کړل شوي تاسو هغه سيز وکړئ د قرباني نه چې هغه تاسو آسان نبی عليه الصلاه والسلام دي چې کله احرامونه تړلي د عمره لپاره روان دي کافرانو منع کړلو چې منع کړنو الله پاک جل جلاله دا آیاتونه نازل کړل چې تاسو اصل نه حلالېږي اصل به احرام نه کولو تر څو پورې تاسو قرباني نه کړئ کو اوس هم یو سړی مثال په تور د عمره لپاره یا د حج لپاره احرام وتړي او دې په لار کې د سعودي حکومت ایثار کی یا دشمنی ایثار کی یا اصل چې کوم دي یو مرز د وجنه د دې مجبور شي چې دې نشي تللی نو دې به ډایرکټ احرام نه کولو بلکې دې به قرباني کوي او چې کله قرباني کوي دا غینه ورستو بیا دې احرام کولو نو دې به قرباني کوي د قربانۍ نه ورستو به دې بیا چې کوم احرام کولو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه دم دک حکم وکړو چې تاسو خپل قرباني ذبح کړئ صحابه کرامو قرباني ذبح کړل دا غینه ورستو بیا احرام کولو زړی احرام دا اصل نشي کولو ولې بده مجبور کړل شو منع کړل شو په حالت د احرام کې دشمن د وجنه یا د دې مرز د وجنه چې دې تلی نشي یا د بلې وجنه دې منع کړل شو نو دې احرام ډایرکټ نشي کولو نو زمون په نسبت باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله د نور ائمه په نسبت باندې د بازو هغه وجه د قرباني به کم ځای کې ذبح کوي نو دا به د حرم په حدودو کې ذبح کوي بل ځای کې نشي ذبح کوي امام شافعي رحمه الله چې کم ځای کې دې غیر کړل شو کم ځای کې دې ایثار کړل شو الته ذبح امام شافعي صاحب استدلال د حدیبیه د مقام نه کوي چې د حدیبیه په مقام کې نبی عليه السلام او صحابه ایثار شو هغه غیر شو دشمن پرې نه خودلو نو هغه الته کې خپل قرباني ذبح کړ زموږ جواب دا دی چې حدیبیه چې کومه ده د حرم سره نږدې ده نبی عليه السلام په حرم کې دنه قرباني کړ دا متصل لګیدل دی ور سره بلکې په حرم کې نو هغه نبی عليه السلام او صحابه په حرم کې قرباني کړ نو بل فرض یو سړی ایثار شي سو کې راګیر کې دشمن راګیر نو دې بخپله قرباني کوي او قرباني به د حرم په حدودو کې دنه کې چې دا ټلیفون کوي او ټلیفون سیستم شته خو هغه وخت د ټلیفون سیستم نو داس چل به وکړو چې کاسته به وي هغه به پیسې ورته ورشه او زما په ځای په حرم کې قرباني وکړه خو چې دې ټیم ته به ځان رسای چې به دې ټیم باندې ته قرباني وکړي زه به د ټیم ته ګورم په هغه ټیم باندې بیا احرام کولو نو هغه ترتیب اوس ترتیب دا چې ګیر کړی شي چې د ټلیفون وکړي زما د طرف نه د حرم په حدودو کې دنه قرباني وکړه بیا ما د ټلیفون وکړه چې کله قرباني وکړي د ټلیفون کې نه خپل احرام کولو نو امام شافعي سی وو چې کوم ځای کې غیر شو اته کې به احرام کولو نو وینا د حرم په حدودو کې دنه بچ کوم دې قرباني اته کې دې قرباني نشي کولای چې کوم ځای کې غیر شو صحابه هو چې کوم دې د حدیبی مقام دا چې کوم دې د حرم سره متصل دی په حرم کې دنه نبی عليه السلام او صحابه چې قرباني کړل په حرم کې دنه کړل بهر یې نه کړل او دا غرنګ امام شافعي په دې کې اختلاف کی چې مونږ وایو چې د هر څه د وجنه د غیر شو د مرز د وجنه د دشمن د وجنه د منظری او د شر مخ ته وجنه چې په لار کې پروت دي تلی شي او حج دروازه د نه تیریږي موږ د هر څه د وجنه دې منې کړی شو مجبور کړی شو نو دې چې کوم دې بچ کوم دې محصر دې بچ کوم دې احرام کولاوي او قرباني بقي دا نه مخکې به قرباني ګرځو او امام شافعي سی چې صرف او صرف د دشمن د یارنه د دشمن د وجنه دې چې کوم دې پاتې شي دې لانه د دشمن د وجنه دشمن منې کو او بل سمجھ غره دې کې داخل نه دا اختلاف امام شافعي سی واتم الحج تاسو پورا حج والعمره او عمره لله خاص ته الله دبا فان احصرتم پس کوچاري تاسو منه کړل شوي فمستيسر نو هغه سدي هغه چې آسان وي من الهدي د قربانه چې کوم شي کو وخت ته آساني کو غواده ته آساني کو بيزه ته آساني او چې کوم شي موجودي آساني بس هغه کوم د قرباني ولا تحلقوا او تاسو مخره رؤوسكم سرون خپل حتى تر دې پوري يبلغ الهدي چې ورسیږي د قرباني محله خپل ځای خپل ځای حرم چې خپل ځای د قرباني ورسیږي دا غیر ورستو به چې کوم دې سر خړی یا به کوم دې قصر کوي یا به حلق کوي یا سر خړی یا به درې به هیڅ کوم دې سر کټ کوي یا به سر خړی یا به سر دا کوم دې کټ کوي خو چې کله ستا قرباني آزاد شي ځکه دا سر خړیل یا کټ کول دا د احرام د کولاویدلو علامت دي چې ستا احرام چې کوم دې کولاوشته حالت د احرام نه قوت ته آزاد شو ته حلال شو ولا تحلقوا او تاسو مخره
رؤوسکم سرون خپل صحابه بیا سرونه ورستو خای قربانای نو ورستو ولا تحلقوا او تاسو مخره رؤوسکم سرون خپل حتی تر دې پوری یبلغ الهدي چې ورسیږي قربانی محل خپل زید ورسیږي الته کې حلال شي هغه نو ورستو بیا سر چکم نه